پیر بابا علیه رحمته څومره مجاهدات کړي دي، داسې زګي کې چیلې باسلې دي، داسې زګي کې عبادتونه کړي چې انسان ورځې هم پکې یریږي. زما او ستا غوندې سړی ورځې هم هلته 2 غنټې نشي پاته کېدی، ساه تنګېږي او دا په میاشتې په کالونو مخ په ناسو چیلې بیا باسلې وظایف پې کول. نو بیا به څنګه دا خلک چې دي نن 400 کاله تېرېدو نه بعده د ستا په زړه کې هم د پیر بابا مینه دی، زما په زړه کې هم د پیر بابا مینه دی. ولې دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې یو بنده الله سره مینه شروع کی، حقیقي مینه شروع کی، الله سره محبت شروع کی، الله هم هغه بنده سره محبت شروع کی. فرمایي الله رب کریم جبریل رو غواړي، جبریل ته فرمایي حدیث قدسی ده، اے جبریل فلانا ما سره مینه کوي، فلانا ما سره محبت کوي، زه هم محبت ور سره کوم، مینه ور سره کوم، اے جبریل ته هم مینه محبت ور سره کوم. او فرمایي چې کله بیا جبریل ته دا حکم کی، جبریل آسمان فرشتو ته اعلان کوي، دا آسمان فرشتو فلانا الله سره مینه کوي، الله د سره مینه کوي، جبریل هم د سره مینه کوي، اے آسمان مخلوق تاسو ته هم حکم دی چې تاسو هم د سره مینه محبت کوئ. ځکه حضور فرمایي زما 2 وزیران په ځمکه کې دي او 2 په آسمانونو کې دي. فرمایي میکائیل او اسرافیل زما په آسمانونو کې وزیران دي او په ځمکه کې ابوبکر او عمر زما وزیران دي. نو فرمایي چې کله دا اعلانو کې بیا جبریل ځمکې ته راشي، وایي اے خلکو، اے خلکو فلانا الله سره مینه کوي، الله د سره مینه کوي، او جبریل د سره مینه کوي، آسمان مخلوق د سره مینه کوي. اے د ځمکې خلکو تاسو ته هم حکم دی چې تاسو هم د فلانی سره مینه محبت ساتئ. نو بیا خلک رواني 400 کاله نه 1000 کاله دې تیر شي خو خلکو له زړونو نه وځي. داتا گنج بخش علی حجویری رحمت الله علیه نن 1100 کاله مخکې تیر شوی دی. 4مې صدۍ کې په ابتدا کې دی دنیا ته تشریف راوړی دی او په 65 هجری کې 465 هجری کې دنیا نه پرده کړې ده. خو نن هم د خلکو په زړونو باندې راج کوي. ولې راج کوي؟ ځکه راج کوي چې د خلکو الله سره مینه کړې ده. الله فرمایي چې کله ما بنده ما ته رانږدې شي یوه ولیشت، فرمایي زما رحمت دته یو قدم ورنږدې شي، فرمایي چې دی ما ته یو قدم راواخلي، زما رحمت دغ بنده طرف ته په ورمنډه باندې شي، او کله چې زما دا بنده ما ته په منډه باندې شي، فرمایي زما رحمت بیا دته غیږ ورکړي. الله فرمایي حدیث قدسی دی، فرمایي بیا زه د سترګې وګرځېږم چې په هغې سره دی قتل کوي، فرمایي بیا د زه لاس وګرځېږم چې په هغې سره دی نیسل کوي، فرمایي بیا د زه د خپې وګرځېږم چې په هغې سره دی تک کوي. مطلب دا دی چې خپې دې وي، لاس دې وي، سترګې دې وي، خو په دې کې طاقت ته رب قدیر وي. هغه څنګه وي؟ حضرت موسی علیه السلام فرمایي څه وخت چې رب کریم په کوه تور باندې تجلی فرمایله او هغې تجلی سره زه بېهوشه شوم، پرېوتم، حضرت موسی علیه السلام فرمایي دومره مې نظر تیز شو، فرمایي چې توره شپه دې وي، تور میږی دې وي او تورې تیږې لاندې دې روان وي، فرمایي زه 1 کیلومیټر په فاصلې باندې وي نه ماته ښکارېږي. داسې اولیاء اولاد، داسې الله دوستان وي، داسې الله سره مینه محبت کوي. خو څوک چې الله رب کریم طرف ته راشي هغه په ذکر باندې خپل زړه ته سکون حاصل کی. نو ما عزتمند دا چیرته کیږي؟ دا شاد چیرته ملاویږي؟ دا لذت چیرته ملاویږي؟ دا محبت چیرته ملاویږي؟ دا د اولیاء الله په صحبت کې ملاویږي. نو اولیاء کرام په صحبت سره کینه